برکت والا دی خیر پکې دی نازل کړی موږ دا افانتم له منکرون نو تاسو دې قرآن نه انکار کوئ د دین انکار کوئ دې کوم توبیخ دی خطاب د مشرکینو ته څنګه انکار کوئ سره دې دا د الله تعالی طرف نه دی ولقد آتینا پتا قسم ورکړی ابراهیم علیه السلام ته رشده نبوت داغه عجز بیانای من قبل مقید موسی علیہ السلام نا یا رشد نا مراد صلاحیت و ہدایت تے من قبل مقید بلوغ نا اللہ ولور کڑو وکننا بی عالمین ومن پاغپویوم اللہ ما تداغ حالات معلوم زکمی دا ولور کڑو انه اهل للهدایت والنبوة نام ولور کڑو اذ قال لأبيه کله چې پلار ته خپل قوم تماثيل سیدا بوتان التي انتم لاعكفون چې تاسو هغه ته ارتکاب کوونکي قالوا دیو ته په جواب کې ویل وجدنا مندري من خپل پلاران لا عابدين دي ته عبادت کوونکي قال دو تل پتا کې سید تاسو پلاران په گمراهی ښکار کې قالوا دیو ته تاراتل کړي موږ ته پسې بیان امنت من اللاعبین کته موږ ساسي غپ لګې اسی غپ راس لګې کنا قال اول غپ خبره مې صدا بل ربكم بلکې رب تاسو رب د اسمانونو د اسمکو ده الذي الله فطرهن چې د اسمانونو اسمکه پیدا کړي وانا على ذلك من الشاکرین او په دې باندې من الشاکرین د گوی ورکوونکو نه در په دې گوی ورکوم وتالله او قسم په الله لا کیدن اسلامکم زب تدبیر جوړ کوم اسلامکم استاد دی بوتانو ته باندې تولو مدبرین پزاګنه چې تاسو ګرځي شاکونکي دې ځان سپټ ویلې دي ولکه کارې ویلې به کو ته پر قسط نه کنه بس هغه ته لاړ میلې لاړ رستو سورته صافات کې راځي راغه فراغ الى ثم فقال ما لكم الا تاكلون ما لكم لا تنطقون فجعلهم جذاذا نوې ګرځول هغه له ټوکړي ټوټه کړه دا کار ځکه کړه چې ابراهيم عليه السلام هغه تداور خو یګوره دا الہ د ځان نه دی پانه شي کوله تاسو نه بچوږي بلدارې سوچ به وږي چې دا څنګه معبود کېدی شي الا کبیرا لهم مگر مشر بود داغي وو لعلهم الیه یرجعون شاید چې دیو با الیه کی ضمیر راځي د چاته د مشر ابراهیم ته ابراهیم علیه السلام ته براش دا دی ولی مات کړی دي استفی حاجکم ويبکتهم دلیل به پیونی سي کنه ملامت به کی ایو شو یا الیک کبیر ته ضمیر راځي کا شاید چې دیو د مشر ته ير جون را واپس شي لکه ګوره مشکلاتو کې خلق عالم ته ورځي کنه دنه معلومات کې چې دا څنګه چلله ټول مات را مات ته بالکل روغي او دا تبر دم چټ کې چولې دی ولی اوسه شوی که څنګه پته به تو لګي چې الکه دا خو هیڅ خبرې هم نشي کولای نو څه ویلی شي قالو دی ویل من فعل هذا چا دا کار کړی زموږ د الهه او سره یقینا دا د ظالمانو نه دی ډېر زیات یې کړی دی قالو نو دی ویل سمعنا فتى اورېدلي موږ د یو ځوان نه یذکرهم یعیبهم د دې بدی به بیاله یذکرهم ویل وې زبو سره شکار کوما یقال له ابراهیم چې هغه ته ابراهیم وې دی ویل ری ولې د ابراهیم علی السلام
د ټولو خلکو په مخ کې لعلهم یشهدون شاید چې دوی په ګواهي ورکړي او دا کار د کړی دی. دویمه معنا یشهدون حاضر شي زموږ د سزا ته چې موږ څنګه سزا دله ورکوو چې بیا بل څوک داسې کارونه کړي. ابراهیم علیه السلام یې راوستو دیو ته ویل انت فعلت هذا تا دا کار کړی زموږ د الهو سره ابراهیم. هغه ویل نه بل فعله کبیرهم بلکې کړی دی کبیرهم مشر د دیو هذا چې دا دی ان کانوا ینطقون که چېرته خبرې کولی شي. ګوره ابراهیم علیه السلام نسبت هغه ته وکړو که نه سوال دا دی چې مشر خدا نه دی کړی څنګه هغه ته وایي. جواب د هغې نه دا دی چې دا اصل کې ان شرطیه دی معنی دا ده بل فعله کبیرکم هذا دې مشر به کړی تپوس ته وکړي که چېرته خبرې کولی شي که خبرې دې کولی شي بیا به مشر کړی او چې خبرې نه شي کولی اوس ما کړی دی که نه دې معنا شوه خبره صحیح شوه. دویم معنا دا ده چې بل فعله فاعل دلته فعل له وباسه کړی دی دې له یو کوونکی او کبیرکم هذا د دوی مشر دا دی تپوس ته وکړئ که نه د دیو نه ان کانوا ینطقون که خبرې کولی شي ای دی مشر دی دا نور دی تپوس دی مشر نه مو کوي دی نه هم تپوس وکړئ چې دا سچا کړي دي سړی به ته وښیي که نه. بل فعله کبیرهم بله معنا دا ده چې مراد تېنه الله دی ځکه هغې خو الله منو که نه دا اوس الله داسې کړي دي د مشر نه تپوس وکړئ جواب بله درکړي. فرجعوا الى انفسهم دوی ځان څه سوچ وکړو چې دا هم څه وکړلو. فرجعوا نو دوی واپس شو الى انفسهم خپلو ځانونو ته مانه فکر یې وکړو چې دا ابراهیم چې کومه خبره کوي دا خو حق ده. فقالوا نبی ویل انتم انکم انتم یقینا تاسو ظالمون ظلم کوونکي پس اسرا بعبادتکم من لا يتکلم هغه چا چې هغه خبرې هم نشي کولی یا د دې سړي متعلق تپوس کوئ دا خو زیاتی کوئ خو ته پته ولګېدله خو بیا هم ثم نکسو بازد ولاړو نو دا نو چې توبې ایستلی وی ثم نکسو بیا سر یې کته کو نکسو الټه شو علی رؤسهم په خپلو سرونو نکسو علی رؤسهم معنی ردو الی الکفر کفر ته واپس شو او په ځای د اقرار باندې مجادله شروع کړه ویل لقد علمت تا ته پته ده ما هؤلاء ينطقون چې دا کسان خو خبرې نشي کولی. قال هغه ورته وویل ښه ایا تاسو عبادت کوئ سوا د الله نه د هغه چا لا ینفعکم شیئا چې فایده نشي درکولی تاسو ته هېڅ شی ولا یضرکم نه دله ضرر درکولی شي. افل لکم هلاکت ستاسو دپاره ولې ما تعبدون د هغه چا چې تاسو عبادت کوئ سوا د الله نه. افلا تعقلون تاسو نه عقل نه کار نه اخلئ لږ سوچ خو کوئ که نه. قالوا حرقوا دی ویل حرقوا سیزئ دا وانصروا آلهتکم مدد وکئ د خپل آلههم که چرته تاسو دا کار کوونکي یې د خپلو آلهو مدد او تعاون وکئ که نه بدلې والی. قلنا یا نار کوني بردا وسلاما ها لرګي ول راجمع کړه څلور میاشتې لرګي راجمع کړه غټ اور یې ولګو اور یې غورځاو همت ته غورځولی نه شو یو ټال یې جوړ کړو
هغې کې واچو تیزه جوټۍ وله ورکړه بیا هغه پړي پکې وشکول منځ ته یې ورغورځو قلنا یا نارو کله چې ورغورځو ملائک الله ته ویل یا الله ستا بنده ابراهیم دی هغه اور ته غورځېږي هغې ورته ویل ما فی الارض احد یعبدک سوا ابراهیم اوس په اور سوځېږي یا الله موږ ته اجازه وکړه چې موږ ورسره مدد وکړو الله ورته وویل که مدد یې نه وغوښتو ستاسو نه بیا ورسره مدد وکړئ او که نه به زه پیښه په خپل بنده ورته یې وغورځوو موږ ورته ویل یا اوره کونی شبردن یخ وسلاما په سلامتیا علی ابراهیم په ابراهیم چې کله ویل نو ټول ورونه یخ شو ویل نه صرف په ابراهیم یخ شه په نورو نه ولې بردن چې ویل سم یخ شو زر یې ورته ویل چې نه سلاما ډېر یخېږم وارادو به دی اراده وکړه د ابراهیم علیه السلام سره کیدن سوځولو هم ګرځول الاخسرین ذلیل ولې اسب مالونه ولګېدل دونه ورونه ضایع لاړ او کم مقصد چې وکړه هغه حاصل نشي ابراهیم حق سي ژوند دی ونجينا اخلاص کوم دیو لوط الى الارض التي اغزمك تباركنا فيها چې من پکې برکت چولې د پاره د مخلوقاتو او ابنا له او ورکو موږ د اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام بارکنا فيها شام زمکه ده نافلتن دا یعقوب لزیتی ول الله ورکو نو سه وکلن جعلنا صالحین او دا ټول موږ ګرځولي صالحین نیکانو وجعلناهم غرزولي من ديو أئمة إمامان يهدون بأمرنا يدعون الناس دعوت بوركو بأمرنا من دين بأمرنا إلى أمرنا من دين بخلق دعوت وركو بل ووحينا إليهم من وحي كري وديوتا فعل الخيرات دكولو دخو كارونو فعل الخيرات طاعت بكوي نور تمام حکم کې دا غي پکولو و اقام الصلاه دا شان موږ حکم تکړو د پابندۍ د مونږ او ایتای زکات او د ورکولو د زکات بمور کوي عدالت اقامت الصلاه ایتاء الزکاه عتب د خاص ده ځکه فعل الخيرات کې هغه داخلو او چون کې اهمیت د وجه نه دا ورکو مونږ افضل عبادات البدنيه ده او زکات افضل عبادات الماليه ده فعل الخيرات واقام الصلاه وكانوا لنا عابدين او دې زموږ د پاره عبادت کوونکي زموږ عبادت کوو څوک راسه نو شریک کړي ولوطا اعطيناه حكما وعلما ولوطا اوس دا عجز د لوط علیه السلام ذکر کوي چې هم الله ته محتاجو ولوطا یاد کلوط علیہ السلام آتیناو یقینا من ورکړې واغتا حکمن پویا د پیسلو وعلما علم حکم دا ده الله نبوت لور کړو دا غي پوجي په فیصله کوله او علم الله ور کړو ونجیناغو خلاص کړو موږ دې من القريه التي ذاكرنا تعمل الخبائث چې کول به ګندګې نه قوم دلوت مراد ده انهم كانوا قوم سوء فاسقين یقینا ودا یو قوم بد فاسقين پسقون کیر الله دین نو دلو وادخلنا او داخل کړو موږ دې فی رحمتنا بخصوص رحمت کې انه من الصالحين یقینا د نیکانو نو
ونوحا اوس دا غایجه ذکر کوي او نوح علیہ السلام یاد کا نوح کله چې आवाज کو من قبل مخکې ابراهیم نه الله ته आवाज کو د تزرع د عاجزي فاستجبنا له من قبل والے کو د پارا خبره مل قبول کړه فنجینا والو خلاصم کو دیو د آل من الكرب العظیم د غټ مصیبت نه چې غړوبېدلو الله د غړوبېدو نه بچ کړو ونصرناو حفاظت کړو موږ د من القوم الذين دا قوم نه تکذیب کړو موږ د آیاتونو اې دا غوښنه الله بچ ساتلو یقینا ودا یو قوم سون بد فاغرقناهم اجمعين ټولم ډوب کړ په یو ځای وداود اوس عجز ذکر کوي د داود او د سليمان چې ګوره د انبیا امور تشریعیه کوم الله ته محتاجو پس د احتیاج داغي په امور تکوینیو کې هر روایتو کې راځي ګړو بزو یو تنو دا غړي بزي وي هغه لاړې د بل یو تن فصل ته فصلي خوړلو ټول فصلي تیو خوړو داود علیہ السلام ته فیصله راوړه داود علیہ السلام چو قتل چې ګوره دغه فصل سونه قیمت ته دا غړي دا غي ده نو مثلا د لک روپو غړیم دي لک روپو فصل هم ده ویل بس په تاوان کې دا غړي ور کټولې واپس په سليمان عليه السلام وروته سليمان عليه السلام تویل جنا نصیبو کې غړو والا تی ویل تبا دا غړي دي فصل والا تور کې او تبا د فصل خصمانه کې کله چې زوړ حالت ته فصل لاغه تعالی به ته واپس غړي در کې تباغله فصل ورکې دا بین فیصله و د یوم تاوانو نشو هر چا خپل تاوان سر شو دا فیصله الله تایید وکړو چې دا سیده وداود او یاد ک داود علیہ السلام او سليمان اذ يحكمان في الحرث کله چې فیصله کوله په فصل کې اذ نفشت کله چې ورګړي شوی پاغي کې د شپې د شپې په کې دا غړي ورغلې غنم القوم ولې د ورځې حفاظت پچای په باغونو والای د شپې حفاظت په غړو والا باندې چې خپل غړو حفاظت کوي وكنا لحكمهم شاهدين منغو دا غي فیصله ته حاضر ففهمنا سليمان من پوی ور کړه د سليمان ته دې فیصله څوکړو سليمان هم پی کړو وسوي وكلنا اتینا دی هر یو تمنګ ور کړو حکمن پوی د فیصلو وعلما علما مول ور کړو دې ټولو ته الله ولو چته درجه ور کړه تابع کریم سره داود علیہ السلام نه غرونا یسبحنا چې دا هغه سبه تسبیح ویلا دا تابع کېدل معنا دا ده چې کله به زبور ویلو دی غرونا ومقص आवाज وسره کو والطير مرغان ومس تسبیح ویلا ټول مرغان بکې ناست او داود علیہ السلام نه بغیر چا پیرو وكنا فاعلين او منغو فاعلين ناکار کوونکی وعلمناکو خودلې او موږ د صنعت لبوس جوړول د صغرو لکم ستاسو د پیدې د پاره لتحسنکم ډیر پاره تاسو وساتې من باسکم د جنگ تاسو نه اصغر ما چول کنه هغه په وجبه هغه نه ساتي داود علیہ السلام خپل کار کسب کو
اکثر انبیاء خپل کسبونه کړی دي چاته ځان محتاج کړی نه دی دی وخت کې به چاته ځان نه محتاج کې ځان دې محتاج کو در پاس برابر باندې ګرځي بیزتین سپکاوي بدل کوي چې پیسې د سروي پروا به نه ساته دم ویل یا الله مال خپل کسب راکا زغره جوړه ولې بیت المال ته هم ته چولې خپل بال بچ په هم لګولې فهل انتم شاکرون نو ایتا شکر کوونکی تاسو شکر وباسئ کنه ها پدې کې طلب ده امر ده په معنا د طلب شکر وکي ولسليمان الريح او سليمان عليه السلام د پاره تابع کړو من الريح هوا عاصفه تیزا هکله رخا راځي کله عاصفه راځي اول کې و تیزه واجی دا تخ په دې پورته کو به برستو په آرام باندې شو عاصفه تجري بأمر چروان بوده په حکم باندې الى الارض التي باركنا غزم کتاج مون په برکت چولې دینه مراد څه ده الى الارض التي باركنا فيها سليمان عليه السلام بچروتلو کنه تخبانه وکین استلو د شام نه روان شو سامانونه ارڅ انسانان به پکې نول نو استخر مقام ته ورسېدو غرمه ټیم کې ماجیګر تبا کابل ته ورسېدو دا دونه په غیر د ماشينونو په غیر د تیل نه دا جازو او دا اوسنی جازونه دونه مال نشي پورته کولای لکه هغه چې څونه پورته کوه معجزه وا اتخبروانو معنا شو وكنا بكل شيء عالمين منغو پارشي باندې پویا هاي سليمان عليه السلام بچ مجلس تراوتو کنه مرغان براله پاسه په پاسه وزري وګړولې په دې سورې کو ما پیران مو ته ولاړو ترڅو پورې بچ دې التناستو ټول په پقځه ولاړو یو ناشنا بادشاہي وداغه ومن الشياطين او د شیطانانو نه تابع کړیو موږ هغه څوک یغوسونه لګوهم چې خو په بیواله لګو د پاره په دریاب کې د پاره د استخراج د جواهرو غرو دریاب ته به کوزول ملغلره به پرېستلې او کول به عملونه دون ذالک د دینه په غیر ذالک د غوث نه په غیر سورہ سبا کې براشي آبادین په کوله نقشې په جوړولې کټې په جوړولې وکنا ومن د پیران د پاره حفاظت کوونکی و ایوب او زاغه عجز بیانې ایوب مخکې تیر شوی و ایوب ابن احرس ابن رازح یاد ک ایوب د اسحاق علی السلام دو زامنو یعقوب نه ټول بن اسرائیل بل زوی عیسی داغه نه د رومیانو ایوب علی السلام په روم کې په اټلی کې راغله کوم ځای اټلی ده دې کې ایوب اذن ادا ربه حاصل داو الله ول پراخي ور کړي وا مال وسرا بچي وسرا شیطان ویل یا الله دا ایوب چې ستا عبادت نه کوي څه وکړي مالونه شتا بچي شتا پراخي د دنیا وسشتا استپ الله امتحان راوستو چې شیطان ته اوخی دا د مال د وجه نه کوي دا پزړه کې الله ته انابت ده په اخر کې به دعا الله ته کوي کنه اذن ادا ربه کله شي आवाज کو خپل رب ته اني مسن يضر را رسیدلې ما ته تکلیف وانت ارحم الراحمين یا الله تخرحم کون کې رحم کون کو نه دا ضرر مان لري کا
فاستجبنا له قبول والے وکړه موږ د پاره دعا مولا قبول کړه فکشفنا ما به موږ لري کو چې په باندې کم تکلیفو ورم کو آل د دولس بچیو